السلام علیکم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، زه یم هدایت الله ګل او تاسو سره یو ځل بیا په ادبي نړۍ کې ملګرتیا لرم. او دا ځکه چې که اباسین راغلی نه وي په ګنګخړو کې به چا موندل ټیکونه، نو که اباسین چوټي نه وي کړې او مصروف شوی نه وي نو تاسو سره به زما ادبي ملاقات نو شوی. صحافتي ملاقات خو کېږي خو ادبي ملاقات به مې تاسو سره نه شوی. او دا زه چې کله کله د ادب خبره هم کوم نو داسې د دویم جنم خبره کوو، ځکه چې ډېر ملګري داسې دي، بلکې اکثر ملګري داسې دي چې هغوی ته دا پته نه وي چې ګنې دا سړی د شعر او ادب سره علاقه لري یا څه تعلق لري. او زه هم شعر لیکم، ځکه چې شعر لیکل خو بس جمهوریت دی، ورشاته حق دی چې د خپلې رایې څرګندونه وکړي. نو شعر لیکل هم یوه رایه ده، او رایې داسې ده چې ښکلې رایې ده، ځکه چې ډېره په لفظونو کې، په ټکو کې، په بندشونو کې انغښتې او په تشبیهاتو او استعاراتو او په رنګینو کې اخلی شوي، او بیا نازک نازک خیالونه او بیا ښکلې لب و لهجه. نو دا ټولې خبرې چې رايوځای شي نو شعر دې جوړ شي یا ادبي بحث، ادبي خبرې پکې جوړې شي. او یادګیرنه در کومه یو ځل بیا چې محترم پروفیسر ډاکټر عباسین چې کوم دی هغه د څه مصروفیت لري، ټیک ټاک ته د خیره سره ښه جوړ تازه او خوشبودار دی څنګه چې هغه وایي. او ژوند دی او په ژوند کې کله کله مصروفیت راشي نو مونږ داسې یو بل سره ښه چارې کوو، کله کله یو پروګرام کې بل پروګرام کې. نو نن به زه تاسو ته د هغه په ځای باندې ښه چارې وایم او تاسو خوارمشي وایئ د هغه ځای نه. نو ګپ شپ هم را سره ولګوئ او خبرې هم را سره وکړئ او شعرونه هم راته ووروئ او ټلیفونان هم راته وکړئ او هر څه هغه چې هغه په دې سکرین باندې او په دې ریډیو باندې آنیر کیدی شي نو تاسو ټولو ته د دې رای ورکولو حق دی. ډاکټر زیار عبدالخالق زیار زمونږ ملګری مو، دوست مو، مشر مو، لږ مشر خو مشر مو. نو دغه یو شعر دی چې ته ښایسته یې زه پښتون یم دا پوره ده، ته ښایسته یې زه پښتون یم دا پوره ده، په دنیا کې یا جمال دی یا جلال دی. نو بس دا دوه خبرې دي، نور ډېرې خبرې چې کومې دي نو هغه شته هم نه، خو شاعران دي او د شاعرانو د سوچ خپلې خپلې زاویې دي، خپلې خپلې نښې پتې دي او خپل کنجونې دي. نو د هر ځای نه هر څوک بیل بیل سوچ کوي او په بله زاویه ورته ګوري، نو هغې کې بیا نور ډېرې خبرې روزي. خو هغه ټولې خبرې د دې جلال او جمال یا د جمال او جلال نه چې کوم دی غیر چاپیره ګرځي. هغه د خوشحال بابا د جمالیاتو نه چې پروفیسر ډاکټر نسیم صاحب پی ایچ ډي کړې وه، ما ته چې څونه یادېږي، د هغې نه مخکې مو د هغې نه وروسته هم ټولې د جمال او د جلال خبرې چې کومې دي هغه روانې دي او ژوند روان په دې دی، بلکې د ژوند ښایست په دې دی. او ډېر خلک خو دا هم وایي چې د حسن عام نه یا د حسن جز نه چې کوم دی حسن کل طرف ته تلل دي، نو هغه خو بیا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه فلسفه ده، ډېر لوی کار دی او ډېر لوی منزلونه دي او ډېر لوی نزاکتونه دي او ډېر لوی رازونه دي. د هر چا د خپل وس خبره ده. او قمر راهی صاحب محترم الله پاک دې وبخي، هغه به وایي چې شاعرانو کې ادیب کې خو کمال دغه دی چې هغه خپله تجربه د خلکو سره شریک کولی شي. صوفي چې کوم دی هغه خپله تجربه د خلکو سره نشي شریک کولی. مشرانو د هغې خپل سوچ او خپل علم او د هغې وجه به وي، او د هغې وجه دا وي چې کوم په دغه لیکو کې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د ښکاره کولو نه وي، ټول حالونه د ویلو نه وي، او چې بیا حسن کل طرف ته خلک لاړ شي او په هغې کې کم د رازونو نه پردې اوچتې شي او د جلال او جمال کمې نندارې پکې وشي، هغه د عامو خلکو سترګې نه لیدی شي، نه سوچ کولی شي او نه برداشت کولی شي. موږ تاسو ته پته ده تاریخ ډک دی چې ډېر لیوني شو، د دغې سره ډېر اوتر شو، ډېرو ګریوانونه وشلول، ډېر په خود شو، ډېر بې خوده شو. نو نن به خبرې اترې کوو د جدید شاعرۍ کې د جلال او جمال تذکره،
نو خبرې را سره وکړئ ځکه چې ما له غوړې خبرې نه راځي خبرې خو به را سره تاسو کوئ او خبرې به را سره په ټلیفون کوئ ځکه د ټلیفون لیکه د ځان سره ولیکئ 091 د ټلیفون د کوډ دی زموږ د پېښور دپاره او 5352 143 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی نو بس ګوته پې وګرځوئ اوس خو خیر موبایل دی د خیر هر چا سره نو رابطه وکړئ او د جلال او جمال خبرې وکړئ یا د جمال او جلال خبرې وکړئ او که د دواړو خبرې کوئ او که د یو خبرې کوئ او د ژوند خبره ده نو د ژوند خبره خوند کوي ځکه چې ژوند مونږ دې ځای ته راوستی دی مونږ هم ډېرو ځایونو ته راوستی یو خو مونږ هم دې ځای ته راوستی دی چې د پوزې نه مو نیولې دی بلکل داسې هم تنګ کړی دی چې هېڅ پې هېڅ هم په ځان باندې راټیټه کړې ده ډېرې خبرې شکر دی مونږ تاسو سره شته ډېر څه شکر دی مونږ تاسو سره شته ډېرې خبرې ډېر د ضرورت څیزونه شکر دی مونږ تاسو سره شته مونږ ورته یا خو خیال نه دی او یا ورته بیا خیال نه دی او یا هم پې ځان نانکاره کړی دی شکر د ژوند ښکلا ده او شکر نورې ډېرې دروازې پرانیزي بني ادم ته نو چې څه مونږ سره دي او مونږ سره څه نشته هر څه شته شکر دی ژبه شته خبرې کوو سترګې شته وینو ګورو مازغه شته خوله شته مخ شکل جوسه لاس پې بدن هر څه خو شته بیا په دې باندې ولې مونږ شکر ونه کړو او په دې باندې ولې خوشحاله نه شو په دې باندې ولې اطمینان ښکاره نه کړو چې دا هر څه خو مونږ سره شته هله بني ادم ته پته لګي لږ شانتې داسې په دې سترګو لاس کېږي دی تاسو کېږي دی ځان له تجربه وکړئ کړی به مې چېرته ځکه چې دا شاعران خو اکثر داسې کوي خو عام خلک هم نو مونږ تاسو ته پته ولګي چې څنګه چلې دغه د کال سره د خیره سره راغی نو زه به دا کال وورم او جدي صاحب سره به خبرې وکړو چې څوک را سره په لیکه موجود دی السلام علیکم صاحب څوک یې را سره وعلیکم السلام ډیره مننه خوشحال آباد بالکل ټیک وروره څوک د چرته نه ښه زه دا درته وایم خو اول خو راته خپل نوم او ځای ځګې وښیه که نه زړه سره جهانګیر ډېر لوی نوم دی صاحبه د خیر سره اورئ ما په شروع کې وې او بعض اوقات بني ادم وروستو پروګرام کې را شامل شي اباسین بالکل ټیک ټاک ته روغ رمټ ته نه ښه نو اباسین دی که نه دی کې شک دی او ښه ټیک شو دا خواهش پم زه پوره کم اوس پم پوره کم دی کې خو ګوره زموږ بل ملګری دی درویش دورانی او دا ډېر مزیدار شعر دی چې زه خبره پاتې شوه د هغه لینډ ډراپ شو خو خبره خیر دی زموږ خو اوري چې دا غوښتنه مې هم نن د یار پوره کړه نه یې نوم اخلم او نه ورپسې جاړم نو دا غوښتنه خو دا ده چې دوه درې شعرونه به درته خپل ووایم چې نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه او یک تنها مې راغې په سر مړې کړم دا ځلې د غم خو خیاري وکړه او زړه ته یې راکوزه کړه د ځان سره اوښکو څومره نه ویرې باري وکړه او زه د خپل مین په ښایست څه کوم ما خو محبت سره یاري وکړه او څه زړه هسې سور سپینو ځواني یې وه څه پې ښایستونو ګلباري وکړه او ګل یې کړم ښکل یې کړم خپل یې کړم وخت څه زوروره فنکاري وکړه دا مې تاسو ته شعرونه ووي او نور ډېر شعرونه دي که خیر وخت په وخت په وایو خو دا چې الله پاک ته اباسین له ډېر ژوند ورکړي او صحت ته وله ورکړي نو هغه خو د خیره سره چې وینو اوره دې باندې نورې خبرې کوو خو په کال را سره بل څوک دي هلو السلام
علیکم هدایت الله ګل صاحب. وعلیکم السلام. په خیر علي وروره څوک د چرته نه؟ الله خوشاله آباد ساته. آمین. محمد اسرار خبرې کوم چې دین ست نو ډیر زبردست محمد اسرار سے په خیر علي هر کلی درته ویم. دا ګوره پرون زما په وړه کې کنه جی نه زه بابا سین صاحب نو تاسو په کوم یو خدا شعر د تاسو دا نه د نیمه د بری نه د دلداري وکا او یو دی هغه والا جوړ کړی راته هر یو د دنشر په دروازه کې مونږ یو بل ته جړلې دي اکثر په دروازه کې ما یو زه دا باسي صاحب ته کوم پرون مې دا اهت کړو جی ټیک دی جی او بس هغه باندې جا تاسو راغلی نو ما بیا فری کوله ډیر د خو یو بجې پروګرام ختم شو او جی او پروګرام ختم شو بیا کنه نو دا بل داسې کوم غزل یاد نو بل غزل خو یاد دادی چې سترګې خوګو ملته مستی لازم سردار علي ټکر کله کله وسوم دلدارې لازم او چا چې وک محبت په هغه تیر شو قیامت هارون بچا او دا میلی دینن میلی خیال محمد سے جلیل شبنم او نو دا ډېر خبرې دي خدا خو بیا زما پروګرام شي په ما څه کوي یار زه خو جی بخنه غواړم په اوازم برابر رانغی کتاب خو چاپ ته ډیره موده وشوه غونچک چاپ ته او دغه ختم هم دی په ډیر وخت شو خو کتاب مان ډیر لیټ شو نو کتابونه مې دوه لیکلي دي دوه شاعري او نور هم لیکلي دي خو کتاب چاپ کول ډیر ګران شوی دي کنه تاسو ته خو پته ده هر کله ته ډیر زیات کوم شي په د بنه تاسو تشریح وروړو او ډیر خبره کوي پیښه تاسو شعر زما ډیر زیات خوښه ده الله مو قدر وکړه دا که خو درو شي په یانه پیښه ته او یک خپل خواږي نو تاسو محبت ته او زه لک شانته داسې ډډه ته پاتې شوم چې ته باسینی نو پوه شکنه چې بس بیا خو نور خلک داسې ډډه ته باسین مخې له وسوک راځي اسرار صاحب الله مخله را خوشاله آباد اوسئ او تاسو کال وکړو د محبت څرګندونه مو کړله نو ان شاء الله ژوند وکړي خیری ملاقات هم کیږي خبرې بم کو د خیر سره او ټوکې ټکالې بم کو خاطر درون نه کې مننه عزت منش ډیره مهرباني السلام علیکم جی دا ور سره محمد اسرار صاحب او خبرې اترې کولی او خبره تر تاسو مو کې خبره ځکه چې په خبرو کې سدي خبرو کې خو ډیر سدي ځکه چې خبره شروع شنو خبره بکیږي چې خبره نه نو بیا خو هیڅم نه نو راځي چې بل چا سره خبرو کو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه خبرې کوم سفید څنګه روډ نه څوک جی خبرې کوم په خیر علي پروګرام ته جی ټیک ټاک الله کرم دی بالکل شکر دی ډیره مننه عزت من شي صبح وای جناب علي نه قبضه نه دی د خدای خاطر وکړه دا مې اوس غر سره جنګ ډیوټي راته په غاړه ده اواسین خو زمونږ یار دی ملګری دی د ډیر وخت نو بس چې ګوره ملګری مصروف شي یا څه دغه شو نو دا یو بل سره خو به څه نه څه جوړو کنه نه او خیر کم دوره دي اشار دیو کو دوره دي بل دې کوي د خیره کنه بارانو څه په خبر کې کوم نه کم دی زمون خو سترګې سپینې شو یار باران چته دی یار دلته یو شی وو سره ماستان په جمع چې مونږ ولاړو یار باران شروع نو بتاسو اورې سکټینګ اورې زوسم خټینګ راځي او شی به خو الله دې وکړي چې د خاموشي او لګدا موسم یخ شي ډیره خوب ده او ډیره ګرمي ده په خبر کې ګرم باران ډیر کم جی او په خبر کې بس ګرمي دی راځي ته الله دې خیر او رحمت باران نو او چې طوفانونه بکرانه شي امين امين تک خبره کوي الله خیر تاسو خیر بالکل ټیک ټاک دا موسمیات ولوي کنه الرټ جاری کړی دی چې تر 15 تاریخ پورې دا د ډیر اوران بارانونو د ډیر ناترس بارانونو امکان دی کنه نو په کې سیلاب راتلوم پکې بیا یاره ویرس د طوفان نو او کنه نو احتیاط هم پکار دی ځکه چې زموږ کلی چې سونه دي اکثر خو زموږ په شان د غریبانو خلک پکې اوسېږي نو چې ډېر پښړک باران نو بیا پکې مسلې پیدا شي کنه تکلیف شي نقصان دی الله نه چې الله د خیر او د رحمت کې زمون چې عمل په واغان یو څه به سره که باران کم وشي چې واو تر وشي او جی او ګرمي زیاته ده نور حالات خدي خو ما دا په شروع کې خبر وکړه چې په دنیا کې یا جمال دی یا جلال دی نو په دې برسه ویم دا دواړه ښه دی د تلاسه چې الله چالو ورکړي دا قرآن پلانډو چاپوزانه خاصه
دواړه کی خبرې دي خو چا کی د خیره نه نو ګوره د دې خو ګوره دا داسې پاسانه مو نه پرېږدم کنه چې په چا کې خو ډېره ښه خبره ده شکر دې به وباسي کنه چې چا کې نه بل ته دې ګوري بلکې دې صحیح کی کنه نو دا خو یاره منګه تاسو چې صحیح کړی دی پوه تاسو باسي چې دا خبرې شته د خیره دا خو چې چاته داسې پروګرام کېږي چې زه باسین یو ځای نو بیا به ډېر خوند وکړي ډېر ګپ ولګو دا خو لکه ون وے ټریفک دی کنه نو چې هغه دا خو چې تاسو یې کوم ځای کې مشاعره د خیره سره ما به مو غوړې درغو شو کې به دا خو ډېره مزه وکړي تور یو کاوی په مو د خیره اوس به د نمنګ تازه وام ورو دا ډېره مزه وکړي بالکل دا داسې چې ته پروګرام سیټ کوو که خیر چې داسې سلسله وکړو کنه نو ملاقات په مشي په دې باندې او اباسین کو خدای په دې اکلا خو ډېر زی راځي ګرځي ډېر خو زه داسې ډېر نه وزم د ګوټه کنه نو منګه خو منګ درځو چې کوم ځای کې تاسو راته ویل کوم چې خبر شونه درځو او ژوند دی اوس زنده باد الله تعالی دې د خیره سره دې زو بس منګه باندې داسې خط غوندې واورو نو بل را باندې اورو کې د غنی خان بابا را باندې اورو خو نو زبده باندې یو خوند کې دغه ورو مخیر دی سندره به در باندې وروم دغه باندې وروم خو داسې لک ټایم براکه او لک شانتي به دغه کېږي چې پروډوسر سه به ځان ته تیار تکړه کینو ان شاء الله چې سره د موسیقي به چې تنه ته مونږ نه چې هم کو چې ته نه ښه بس ډیره ښه ژوند دی اوس ډیره ښه ده مونږ چې مونږ هم د ورګور مونږ خرڅ سړي سره کوو دغه خبره پنجابیان خبره ودار کوو ښه ډیره ښه ده عزت مند ډیره مرګرو ته سلامونه الله امر وعلیکم السلام ډیر خوند کوم مننه عزت مند شه ډیره مننه جی آباد اوسئ وعلیکم السلام جی قدرمنو ملګری خبرې اترې کوي او د فیسبوک د لارې چې کوم دي تاسو موږ کتې شي او اورېدې شي لیدې شي او شرکت هم کولی شي نو ټولې لارې چې کوم دي نو خلاصې دي او ټولې لارې خو اسه فرمان سلیم صاحب د الله پاکو بخي نه چې چا ذکر کوم چې سره موږ ملاقاتونه شوي دي نو ډېر خلک پکې تللی دي نن هم چې کوم دی او پروګرام یو کو نو هغه کې یو تلې فنکار موږ تاسو ټول ته ور یاد وي کمکل شیر علي او عاشق علي الله پاک ته وبخي هغه نن وفات شوی دی نو سوشل میډیا باندې دا خبرونه راغلي دي او دعا وته پکار ده چې کمکل شیر علي ډیر مشهور کردار او زموږ د ډرامو زموږ په جون کې را شریک شو په لیکره سره څوک موجود دي د خیر سره هلو وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه خلیل صاحب مخکې ټکې مې وانه اورېد خفه نشئ مسعود خلیل صاحب په خیر علي وروره پروګرام ته تاسو ښه خوشاله باد اوسئ ژوندی اوسئ نو بس زه مشکور یم چې تاسو یاد کړلو او وخت مو راکړو کاله مو کو پروډوسر صاحب سلام وی مسعود خلیل صاحب په دوانو لاسو سلام وی پروډوسر صاحب خوشاله شو د دې ځنه په تندی لاس کې خو د پروډوسر صاحب زمونږ صدیق صافی صاحب دی نن او هغه ناست یو بس په چروت کې د خیر سره پروګرام تم برابر دی اباسین صاحب تم سلامونه ور ورسېدل او که ته پروګرام اوري خو مصروف دي نو ټیک ده نو اباسي اخو دغه بس زید کور او ژوند ملته ځواني مونږ ته تیر کړی دا کنه په خبر یونیورسيټي کې خو ډیره موده چې تقریبا 15 سالويخ کالو ته خبر رسي نو دا خو ډیر عمر دی کنه چې 15 نو بس تاسو له الله پاک ژوند درکې ریټایر کېدل خو د نوکرۍ نه بند ریټایر شي د ژوند نه خو نه ریټایر کیږي کنه بس آباد اوسئ عزتمند اوسئ ډیر مننه الله مخلره مسعود خلیل صاحب آباد اوسئ دا مسعود خلیل صاحب او خبرې کولې او تیر وخت ذکر هم کولو د ژوند او د ریټایرمنټ ژوند دی دغه شانتي نن شته او سبا نشته او نن شته او سبا شته او بل ورځ بیا شته د امیدم دومره قوي دی چې د هغې نه بنده ځان نشي ازادولی او په کار هم نه دی ځکه چې دنیا خو ولاړه په امید ده او چې امید وي نو بیا خو په کار چې بني آدم ډېر څه وکړي په هغې کې او په ژوند کې ډېر څه مخې ته بوځي د یو ملک وزیر اعظم زموږ د خواوشا کې د ډېر لرې هم نه دي د هغه وزیر اعظم نه تپوس وکړو تاسو دونه لږ ټایم کې
ملک نوم ځکه نه اخلم چې په نورو خبرو ډېر مشهور دی. په لږ وخت کې دونه ترقي څنګه وکړو؟ نو هغوی زموږ خو کار دی چې څنګه پیدا شو بس په ترقۍ پسې نغځو چې ترقي زموږ خو بل کار نه چې موږ وکړو. زموږ خو ترقۍ ته پام یو. دا نورې خبرې خو موږ وروستو نه منو. تاسو پاکستانیان چې نو تاسو ترقي ځکه نه کوئ چې تاسو غواړئ چې ما داسې 2 کاله پس مړ کېږم نو هغې نه پسې هغه ته دا پته نه وه چې زموږ په بنیادي تعلیماتو کې دا خبره ده چې هغه بچي چې هغه کمزوري پاتې کېږي لوس لغړی پاتې کېږي مفهوم دا ته وایم د هغې نه هغه بچي ډېر زیات ښه دي چې هغه شتمن پاتې شي خوشحاله پاتې شي اسوده حال پاتې شي. نو تاسو هوښیار خلک یې پوه خلک یې په خبره پوهېږئ نو د ترقۍ لارې په دې نه منې کېږي چې ګنې څوک مسلمان دی ښه مسلمان دی یا باکرداره مسلمان دی نو هغه به ګنې ترقي نه کوي یا ښه سړی دی نو هغه به ترقي نه کوي په ژوند کې یا به پیسې نه ګټي هغه به عزت نه ګټي هغه به ترقي نه کوي یا عهده به نه ګټي. داسې هېڅ خبره نشته. زموږ خو دین د ترقۍ او د مخکې تګ چې کوم دی نو شیخ ورکوي تلقین کوي جستجو ورکوي. نو دا ټولې خبرې د دې سره نه وي خو هر څوک د خپل علم مطابق خبره کوي. چا سره چې څومره علم وي د هغې مطابق خبره کوي. خو بهرحال خبرې دي او چې جمهوري انداز لري او بیا په شعر او ادب خبره کوي نو هر چا ته د خپلې خبرې حق دی. نو موږ خو پکې د هر چا خبره اورو ګورو چې اوس را سره څوک موجود دی په لیکه باندې. هلو څوک را سره موجود دی په لیکه باندې आवाज لکه برابر نه راتلو. شاید څوک د لرې نه و یا سیګنل چې کم دی او چتر باران پکې ذکر وشو بیا دغه د خیر سره ملو شو. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه؟ حضرت خیر د ګویا خبرې کوم آیا صاحب په خیر اغلی د کم ځای نه؟ ګویا خدای شو ګویا بالکل آیا صاحب تاسو بیګام خبرې کړې وي؟ بالکل بیګام خبرې کړې پروګرام ډېر خپل روان دی خیر الحمدلله. ډېر ښکلی آیا صاحب څنګه حالوال دی ټیک ټاک یې؟ شکر الحمدلله شکر صاحب دواګانی. باران وشو دغلته که نه باران نشته؟ یاره باران خو نشو خو ګیر چاپېره پړک پړک لګیا دی بس. ښه نو پړک پړک خو بس پړک کوم ښه دی نو بس ګوره چې صبر پې پکار یې. دوا سلام وایه. ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. پروډوسر صاحب ته مې سلام وویو چې څوک موجود دی هغې ته هم سلام او چې څوک موجود نه دی هغې ته مې سلام ور وویل. بالکل دا راته ووایه صاحب ستاسو خبرې مې ډېرې خوښې دي بیګان تاسو ډېرې هغې نیغې خبرې کولې ټیک ټاک صفا سوتره. نو دا شعرونه خلک ولې لیکي؟ دا شعرونه دا شاعران ولې لیکي څه چلی چې دي بس پړه کمزوري بتایي بیا پړه کمزوري که پړه زورور یې نه کمزوري دا خفګان نه لیکي. نو داسې خو ټول خو داسې نه نو نه ټول داسې مې ټول کړي باندې دا کوي ټول لړ نه کمزوري دي. دا خو ډېره زوروره خبر خو نه کړه. څوک لږ کمزوري څوک ډېر کمزوري. ما خو اورېدلي چې دا ټول خلک یو بل ځای کې خپله کمزوري ښکاره کړي. دا خو تا په شعر کې هم کمزوري ښکاره کړه نو مطلب دا دی چې د زړه نه کمزوري دا الله پاک ته بس د زړه په رنځ نه بچ ساتي محفوظ ساتي. کمزوري خو خیر دی لرې به شي نو څه حال شته دی که نه بس همدغه شانتې به وي ان شاء الله یو نور څه خبره کول غواړئ؟ په دا خبرې مې څوک په دا ولا بس نور دا خبره دي نور خاص راځي نه. ډېره مهرباني خوشاله آباد اوسئ. څوک دې سره کنه بچپن زما کنه ډېره مزه وکړه ډېر خوند بابا وینا دي شامزا بابا دي ولا کوم راځي په خوان شهراني دا دې خاصه خوان کی کنه ډېر خوان کوي بالکل. دی دې کې خو نو تا ته پکې څه دغه یادم دي کنه بس هم تش اوري بس خو خالی اورو کنه ما خو دا ویلو ټیک ده. ډېره مهرباني یا صاحب کوئی نه ډېره مهرباني عزتمند اوسئ الله دې ښه لاره. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني او ایا صاحب د کوئی نه او خبرې اترې کولې او بیګا موږ سره پروګرام کې شرکت کړو او ملګری دی او تاسو هم خبر وکړئ فون وکړئ رابطه وکړئ او په موضوع باندې خبر وکړئ او د هغې نه علاوه هم تاسو خبره کولی شئ په اجازت دی په هر څه باندې خبره ځکه چې په شعر ادب کې خو ډېرې خبرې اجازه وي څوک سره موجود دي لین ډراپ شو بیا کوشش وکړئ او انشاءالله چې
لیکه تاسو ته خالی ده خبره اترې به خوند وکړي او خپل رای را سره شریکه کې خپل زړه کې مسدي او سوچ لري او د ملک دپاره د خلکو دپاره د خپلو خپلوانو غیر چاپیره ځینې خلک دي ډېر زیات خفه ظاهر دي د خپلو خپلوانو نه څوک دي د غیر چاپیره ماحول نه په پریشانۍ کې څوک وي او د نور مشکلات مسایل نو دا ټولې خبرې خو د ژوند سره عام تړلې خبرې شاعران هم چې کوم دي د دې ژوند برخه ده د دې معاشرې خلک دي او څنګه چې د نورو خلکو ژوند د دغه شان دي د هغې سره هم دغه مسلې مسایل وي کوم چې عام خلکو سره وي البته هغې له چونکې الله پاک د ویلو او د لیکلو طاقت ورکړی وي نو هغې خبره لیکي او مبالغه په دې کې ځکه کوي چې د شعر طاقت سیوا شي د شعر شدت سیوا شي د شعر اثر سیوا شي نو د دې لپاره هغې لږ په مبالغانه انداز کې خبره اتره وکړي بیا پکې دا هم وي چې دلچسپي هم برقرار اوساتي که نه اورېدو مونږ خلک خو خپله ډېره وایو د بل کمه اورو نو هغې کې دا ځینې خبرې په دې لحاظ داسې وشي باریکۍ سره یا تیزۍ سره یا د جمال او د جلال خبرې چې د خلکو توجه هغه طرف ته راوګرځي او په سوچ مجبور شي بني ادم چې یاره دا څه خبره یې کوله دا څه خبره وه خبره داسې جوړه ته شوه خبرې حقیقت څه دي مختلف اړخونه څه دي نو دا ټولې خبرې بیا شاعران چې کوم دي هغې کوي او لیکي او مخې ته خلکو ته پیش کوي تر هغې پورې خو د هغه خپلې وي چې څو پورې چاته ویلي نه خو چې وپیرې وویل چاته نو بیا هغه د خلکو شي او عام خلک چې بیا هغې باندې څنګه سوچ کوي څنګه رای لري څنګه خبره پرې کوي بیا د هغې حق وي او ظاهره خبره ده چې شعر اکثر خلک د دې لپاره لیکي چې خلکو ته ورسیږي او د هغه جذباتو دا د انساني صرف د یو وجود یا د یو کس د جذباتو اظهار هغه هم وي د ځانګړي احساسات او جذبات هم وي او عموما د معاشرې او د خلکو د ژوند خبره کیږي نو په هغې کې بیا هغه د ټولو خلکو یو شانتي وي او دا عجیبه تپوس هم کله کله خلک کوي که نه چې شاعرانو صاحبانو نه چې دا هم تا سره شو دا څنګه چلو دا شعر تا لیکلو دا څنګه چلو دا ټولې خبرې په هغه یو کس باندې نه تېرې دا خوا او شا چې کوم گزارونه شوي هغې درد هم چې کوم دی نو هغه هم دغې خلکو محسوس کړي وي هغې ویلي وي او خلکو سره د هغې شریک کولو کوشش کوي نو څوک را سره په لیکه موجود دی د خیره سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک ته چېرته نه اعجاز احمد خبرې کوم د ملکن توتکان نه ملکن توتکان نه څوک جی اعجاز احمد ماشاءالله اعجاز احمد صاحب هر کله درته وایم ملکن توتکان نه هر کله راشي جی شکر د الله کرم دی تاسو څنګه یې الله کرم دی امن ملکن کې خو به موسم ښه که نه هواګانې لګي داسې باران ورېږي دا څه وی ښه نه بس مونږ خو باران پسې سترګې ګرځو خو له پېښور کې په نظر نه راځي نو دلته خو سهار او ماښام باران کېږي بس تاسو بختور یې بیا خو شکر پرې وباسئ مونږ هم دعاګانې کوو د خیر دی او د خیر خو ډېره ضروري ده خو مونږ هم کوو تاسو هم کوئ ځکه چې ملکان خو چړ دی ډېر زیات غرونه دي او باران چې کوم دی هغه ډېر په تیزۍ کې بیا اوبه راځي که نه نو هغه بیا داسې نه چې الله دې نه کړي نقصان ونه شي چېرته د سیند را زیاتېدو خطر وي که نه او که نه سیند را ختو هم خطره وي او بیا پکې مدام به نه کرم د سیند غاړې ګلونه که نه نو مونږ پکې ګلونه خو ډېر کم کړو ځکه زموږ د ګلونو شوق داسې کم شوی شانتې دی د خلکو خو کورونه او هوټلونه چې کم دی ډېر په سیندونو کې جوړو نو زما خو پخپله ډېر زیات بوټي خوښوي که ګلونه وي که بوټي نو ته خو شاعر سړی که نه ادب ذوق سړی نو هغه خو په بوټو کې او په کلتور کې او په روایاتو کې او په دې څیزونو کې خوښي که نه دغلته څنګه ادبي هلې ځلې څنګه دي ملکند کې تاسو خو یو غټ تنظیم هم دی که نه د ملکند هغوی لږ شاعري کوي اعتراض دی مې نه په ډېر محنت کوي او لکه ډېر خلک دي چې زما په خپله خوښ د مشاعرې نه دي خوښ خپله د څوک دې خوښ دي شاعرانو کې دا مشاعرې نه دا مې خوښ دي زما ټول شاعران خوښ ټول شاعران دې خوښ دي زبردست او مشاعرې دې خوښ یې او د مشاعرې نه خوښ نو مشاعرې خو خوند دي که نه چې مزه پکې وي د ملکند خو ښه شاعران دي بلکل ډېره مزه کوي
ډېره مزه کوي. دا ولې خوښي څه چلي په دې کې؟ نو دې کې ډېره زده کړه کېږي چې سړی کې سوچ وکړي. ښه، نو زده کړه خو عام کتاب کې هم بنده کولی شي، لکه که څه خبره زده کړي، خو دا داسې خبرې چې په زړه باندې لګي که څنګه؟ په دې کې دواړه کاره وشي که نه، مزه هم وشي او زده کړه هم وشي. ښه 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 دواړه مزې پکې شته ها؟ لکه هم خورما هم ثواب وشي که نه. او نو دغه زما خولې له خبره راغلی خو ما پسې وجه ونه کړه. او ستاسو توتکان کې خو ډېره ښکلې علاقه ده ستاسو ماشاءالله، غرم شته دی، شینکۍ هم شته دی، اوبه هم شته دی، نو ستاسو خو ماحول هم چې کوم دی نو شاعرۍ ته جوړ دی، ښکلي خلک دي، ښکلي روایات دي د دغه ځای. د سکول یو ټیچر دی زما ورسره ډېر زیات ګپ شوي، ناموسان ناموس چې دغه یې نامه یې ده. ښه جي ښه. نو هغوی چې به کله کله راغله که نه موږ ورسره کېناستو، موږ ورته یاره سره هغوی به ډېر زیات خوشحاله شي. ډېر څه دی راته وویل. نو څه پکې درته یاد نه دي نو؟ اوس خو راته نه دي یاد، لیکن راته نه دي یاد. ښه. او کوم چې مې کړي دي هغه تیاره ته سخت ښکاري، نو بجلي نشته. بجلي نشته، نو زباني پکې درته هېڅ هم نه دي یاد؟ یو کرښه، دوه کرښې، دوه شعره؟ نه ده. اعجاز صاحب دا ټپنې مه خو هر پښتون ته یاد یار. او زما له تره زوی دی، هغه یو غزل لیکلی دی په ځان پسې، ډول الفصل ولې راکاږي، زړه باندې مې کرښې وړې وړې ولې راکاږي. ښه ښه ښه. نور پروګرام کې څه ویل غواړئ؟ بس تاسو مننه کوو، ډېره مهرباني چې ټیم هم راکړو. تاسو مننه چې دونه کاله مو که د لرې نه ملکان توتکان او ښکلې خبرې مو کړې، د باران او د موسم حال هم راته ووې، نو مننه خو ستاسو یار. موږ خو هر یو پروګرام اورو، داسې تاسو په شان تخلیق کړئ، هغه ډېره مزه وکړي. عزتمند اوسئ، مهرباني ستاسو محبت. شکریه. اعجاز احمد صاحب ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ، پروګرام کې شرکت لرئ، که خیر ستاسو باندې پروګرام ښکلي وي او موږ خبر شو د خپل وطن نه، د خپل ګیر چاپېره حالاتو نه، ځایونو نه. ډېره مننه، عزتمند اوسئ، مهرباني. او اعجاز احمد د ملکن توتکان نه او خبرې کولې چې په شړک باران وریږي او ټپه خو راته هغه ونه وي، خو ما ته باران سره ټپه یاده شو چې باران وریږي غول ډنډ شو او قدم زما په قدم دا راځه دننه. نو بیا بس تاسو ځان سره یو ټپه ووایئ چې کوم هم خولې له راغلی او کوم هم په زړه ښه ولګېده. ټپې سره د بنده ډېر د زړه بغمه وځي، ډېر د زړه بړاسې روځي، ډېر د زړه تاو چې کوم دی هغه کښېني، او که دا بیا پکې بنده په اوچت اواز ووایي، په خوږ اواز یې ووایي، نو هغې بیا نوره مزه وي. ځینې خلک وایي زموږ اواز خوږ نه دی. اواز هر یو خوږ وي، هر یو کې څه نه څه مزه وي، هر یو کې څه نه څه سر لی برابر وي، خو څوک کوشش کوي څوک نه کوي، او د هر چا خپله طریقه وي، خپله انداز وي. تاسو به کتلی کې دا زمینداران کله کله ټپې کوي، کله کله مزدوران ټپې کوي، کله کله مسافر ټپې کوي، کله کله په لاره څوک رواني په غوږ لاس کېږدي، یا په حجره کې چې د رباب منګې جوړ شي، ملګري یاران دوستان، یا د خوشحالۍ غم مو کوي. ټپه خو داسې څیز دی چې زمونږ د ژوند د هر یو څیز احاطه کوي. دا راته دی په هر ځای کې زمونږ په ژوند کې یو داسې شامله صنف چې هغه د انسان د فطري جذباتو بالکل نیغ په نیغه صفا سوتره سوچه ترجمانی کوي، او دغه سوچوالی چې کوم دی کنه دغه ښایست دی، دغه سادهوالی چې کوم دی دغه ښایست دی، او دغه ایغه نیغه خبره چې کوم دی دغه ښایست دی. او شعرونه چې کوم هغې کې خو ډېرې خبرې وي پکې، ډېر استادان شاعران شته د غزل او د نظم، نو هغې کې بیا نور هم ډېرې خبرې وي او نور ډېر څیزونه پکې شامل وي، د بهر نه داسې ډېر نه ښکاري، خو دننه پکې ډېرې خبرې موجود وي. او ټپه کې هم دغه شانتې ښکاري ساده، خو دا ساده چې کومي دا په ساده او کې تیلیداري چې کوم ډېر ساده وي، نو هغې کې ډېرې خبرې وي او ډېرې معنی وي، او چې نور هېڅ هم پکې نه وي، نو دا نیغه د انسان په زړه باندې لګي. ټولو نه لوی اثر او تاثیر دغه دی چې بني آدم د ځان سره خوځوي راخوځوي. نو اوکې، خبره وکړئ، ټلیفون وکړئ، رابطه وکړئ، د جلال او جمال خبره وکړئ، او که هغې باندې مو وس نه بر کېږي نو چې په زړه کې څه راځي نو ویې وایئ، ځکه چې خبرې خو ټولې چې کوم دي نو خو د کرښې نه وتې نه شي. نو پکار ده چې موږ او تاسو یو بل سره خبره وکړو او
دا هغې نه پس چې کوم دی بیا زمونږ او ستاسو نورې خبرې چې کوم دی نو هغه مخې ته ځي او کېږي. په پروګرام کې ملګري کله کله چې کوم دی نو خواهشو کې فرمایشو کې چې سره تور بیګا خو پکې سندره پکې چلیدلې وه، غزل پکې اورولو شو، نو نه پوهېږو دا باسین پروګرام دی نو چې په دې کې سندرې تاسو اورئ، نو کله که نه اورئ تاسو غږ نه کوئ، نو چې غږ نه کوي نو بس هغه خو چې څوک ودي یا چپي نو هغې ته خو هغه څیزونه په لاس نه ورځي که نه چې دغه دی پکې. خو ځه به هر حال دا ټیک دی، تکنیکي مسلې بعض اوقات داسې وي چې هغه مونږ تاسو ته نشو اورولی یا تاسو مونږ سره نشئ کولی، یا تاسو تکنیکي مسله خو دا وي چې ټلیفون ملاویږي نه، او زمونږ تکنیکي مسلې ډېرې او دا هغه داسې وي چې پروګرام چونکې په فیسبوک باندې ځي او پروګرام په یوټیوب باندې خلق کوي او پروګرامونو ډېرو ځایونو کې چې کوم دي د دې لینکونه لګېدلي وي، نو بعض اوقات پکې د نورې مسلې راشي، قانوني مسلې پکې راشي که نه. ځینې خلک وي چې هغې وایي دا سندره مو راته ولې وروله یا زموږ سندره مو ولې، حالانکه اکثر خلک خوشحالېږي که سندرغاړي وي او که شاعر وي او که موسیقار وي او که کیسه گو وي او که داستان گو وي، هغه خوشحالېږي چې زموږ آواز خلکو ته ورسېږي او د زیاتو نه زیات خلک یې واوري. البته چې کوم پکې دوکاندارانه سوچ لري، دوکاندارانه بستکې خلیله مې راغی نو هغې چې کوم دی بیا حساب کتاب ډېر کوي، او غني خان خو به وي چې د یارانو منځ کې نه وي د حساب کتاب خبرې، نو بیا خبره ګرانه شي چې په محبت کې هم د حساب خبرې شروع شي که نه. یا ساحل صاحب چې وایي چې انسان چې د پیسې شي د پیسې نه پاتې کېږي، نو چې پیسې پکې په منځ کې راشي نو بس بیا خو ټولې کیسې ګډې وډې شي. ځکه موږ په سندره باندې داسې شپ شپوکو تیر شو تی او پروډوسر صاحب هم پکې داسې دغه شي که نه چې یاره وکړو نو بیا به یې جواب کوو، نو د هغې باندې لویه کیسه به نو موسیقي درته پکې ځکه نه شو راوړی ځکه چې د فیسبوک د لارې تاسو مونږ نیغ په نیغه ګورئ. البته د هغې نه مخکې کله کله امکان وي چې لا مونږ په فیسبوک نه یو راغلي تاسو نه څه واورو، خو ځه کېدای شي څوک شاعر ملګري پکې راپېښ شي او هغه راته خپل شعرونه ووایي. بیګا پکې یو ملګري د وزیرستان نه کړو فون او ډېر ښکلی صفا سوتره اواز یې راتلو او شعرونه یې م راته وویلې او خبرې یې م راسره وکړې، د وزیرستان حال احوال یې م راته تېر کړو. نو الله دې وکړي چې شاعر ملګري پکې څوک راپېښ شي او خبره وکړي او خپل شعرونه راته واورئ، نو بیا به مزه ډېره وکړي. او تر څو پورې چې د شعر تعلق دی نو شعر موږ خو د مشرانو نه اورېدلی دي چې دا د ژوند ترجمان دی. موږ به نه پوهېدو هسې به م یادول لکه چې په سکول کې خلک سبق یادوي چې شعر چې کوم دی یا ادب چې کوم دی دا د ژوند ترجمان دی. نو موږ ترجمان څه ته وایي خو که نه د ادارو ترجماني، نو هغه د ادارې خبره کوي چې زموږ په اداره کې نن دا وشو، نن پکې دا کار وشو، نن دا پکې منصوبه جوړه شوه، دا پکې افتتاح وشوه، دا څوک وي هغه د یو سیز ترجماني، څوک یې د بل سیز ترجماني. شاعران د ژوند ترجماني د زړه ترجمان وي، او ژوند او زړه چې کوم دی دا دواړه ډېر حساس هم دي او ډېر د دې اړو پته نه لګي. موږ ته انګریزي کې نه انپریډکټیبل وایو چې را روانه لحظه څه کېږي، نو دې دواړو هېڅ پته نه لګي. زړه هم بادشاه دی، ساعت کې خفه وي، ساعت کې خوشحالي، ساعت کې یو شي، ساعت کې پکې بل څه راشي، ساعت کې وي کوم، ساعت کې وي نه کوم. او ژوند هم داسې دی چې بنده خاندي را خاندي او ناګهانه چې کوم دی بس ډاون شي. تاسو ته مې دا کمکل شیر علي وویلې که نه چې هغه نن وفات شوی دی. نو دا ژوند دی داسې بې ثباته غونته کې دی، خو دا خبره چې ګنې بنده د دې په بې ثباتۍ باندې توره ډال کېږي دي داسې نه ده په کار. تر اخري ساه پورې، تر اخري سلګۍ پورې انسان له انسان اوسېدل پکار دي، د انسان انسان جوړول پکار دي، او انسان د انسان په ځای پرېښودل پکار دي. دا درېیمه خبره مې ځکه وکړله چې مونږ خو خبرې اکثر خلک د انسان کوو، د انسان د جوړولو کوو، دا مې وکړلو دا مې وکړل، خو انسان پرېښودل چې کوم دي که نه مونږ ډېر خلک هغه نه پرېږدو چې هغه په خپل ځای انسان پاتې شي. داسې کارونه ورسره کوو، داسې خبرې ورته کوو، داسې تاو ورکوو، داسې پیچ ورته تاوو راته غوږ ورته داسې باتې وهو، داسې ماحول ورته جوړ کړو، داسې طنزونه پې وکړو، داسې کیسې کهانۍ ورته جوړ کړو، داسې پیغورونه تورونه ورته جوړ کړو چې انسان هغه انسان پاتې هغه یا خو کاڼی شي یا بالکل اوسپنه شي، او بیا اوسپنه په اوسپنه پرې کېږي،
یا بالکل خاوري شي ایری شي یا پتن لګي داسې ګونګ سونګ شي چې اډو ستې جوړیږي نه بیا ګران شي کنه. نو انسان پاتې کېدل هم ښه خبره چې بنده خپل په خپل انسان شي. پښتو کې کنه دا سړی بچی دی دا د انسان بچی دی دا ډیره ښه خبره ده. مونږ په طنز یا په غوسه کې یا په دغه کې وایو خو د انسان بچی کېدل سړی بچی کېدل دا ډیره لویه خبره ده او غټه خبره ده. بیا انسان جوړول دا ډیره لویه خبره ده چې یو بل انسان ته دا موقع بنی آدم پیدا کی ورکی ځان د پر ټوله دنیا لګیا ده اول زور پسې تاسو بیا ډور خلک ځان لپاره کوشش کوي او ښه خبره ده. په کارم د کوشش چې سو پورې بنده وس چار کېږي خپل کوشش جاری وساتي خو لږ پکې بل بنی آدم تم څه ځای پرېښودل پکاري څه ځای ورکول پکار وي څه لاره ورته سمول یا جوړول پکاري چې بل کس نه هم انسان جوړ شي او هغه هم په لاره باندې راشي د هغه هم سوچ فکر واضح شي سوتره شي صفا شي انسان دوست شي همدردانه شي او ژوند سره محبت وکړي او کامیاب شي کامیاب ژوند تېر کړي. هسې که ډېر ښه سړی وي خو چې خوار وزار وي او بس هر وخت بېزاره وي نو بیا خوند ونه کړو که نه چې هغه د ژوند کولو جوګه شي د هغه طاقت او توان سیوا شي بیا خوند کوي. او انسان پرېښودل خو مې تاسو ته ووایي چې ډېر خلک داسې وي که چې هغه مونږ غریبانان دونه تنګ کو چې هغه په جنګ شي. نو جنګ خو ښه شی نه دی که نه جنګ خو مسلې پیدا کوي جنګ خو بدرنګي ده. او ګران بچا به وایي که نه چې انسان څومره ښایسته دی انسان څومره بدرنګه دی انسان څومره ښایسته دی. نو جنګ خو بدرنګي جوړي هغه خو د انسان د بدرنګۍ یو شکل دی. نو بدرنګي په ژوند کې نه راوستل پکار جمال چې کوم دی هغه ډیر بنیادی څیز دی. کم خلک چې د جمال په خوږو پوه شي نو هغه بیا د ژوند په خوږو باندې پوهیږي او چې د ژوند په خوږو پوه شي نو هغه ته بیا په هر څه کې ژوند ښکاري مزه ښکاري اطمینان راځي شکر راځي. نو دا هغه څیزونه چې دا بني آدم سره په هغه کې توان پیدا کوي په هغه کې طاقت پیدا کوي هغه د مخکې تلو د هوسۍ او د هغه د نورو خلکو سره ربط مضبوطوي. نو انسان له خپل ځان خپل کردار مضبوط ساتل پکار دي ښه ساتل پکار وي. تکلیفات او مشکلات خو پکې راځي او دا خو ښکاره خبره چې څومره لوی مقصد ته خلک لاندې وتي دومره هغه زیات تکلیف تیری. دا خو د دنیا قانون دی چې څومره لوی مقصد دی دومره زیات تکلیف تیری او چې څومره عام کشپش کې نو هغې کې خو د تکلیف اډو څه خبره نه. بهرحال که جمال دی او که جلال دی دواړه د ژوند ښایست دی او د دغه ښایست سره ځان په څه نه څه شکل کې نتی کول پکار دي. دا پروګرام وخت بس دغه و چې لاړو سر ته ورسېدو. اباسین د خدای ژوندی لري او الله دې وکړي چې خپل پروګرام ته واپس بل هفته موجود وي انشاءالله او مونږ تاسو یو که خیر بیا په بل موقع به انشاءالله ملاقات کیږي. نو زه به ورته نه غواړم اجازت په لوی الله باندې مسپارم او د عبدالستار ایدي رحمت الله علیه په دې خبره باندې خبره راغونډه کړو چې انسان بنو انسان بناو. د الله په امان.